بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. شیخ سے محترم تاسو مخاطب کوم او دا خبره چې کوم دا د بحث نه هټ کړ دی لکه دا زما ذاتی طرف نه بشي چې تاسو یو سو خبر باندې تاسو دهان ګرځول غواړم یو خدا د چې تاسو د خپل کم دلایل چې پیش کوي دا تاسو یا د قران نه پیش کوي یا د حدیث نه پیش کوي او دا چې تاسو پیش کوي د قران آیت اليوم اكملت لكم دينكم د دین ما قبل دی او زمونږ احناف دعوه هم دا چې قبل الوحي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی اختتام پوری دغه ایمان کمیږي او زیاتیږي دا جایز ده لکه څنګه یو حکم د حرمت د شراب په دې باندې عقیده د حرمت لرل دا واجب دي کنه دې کې د ایمان یو حصہ زیات شو سید شیخ صاحب چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وحی ختم شولا پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا ایمان زیاتیږي او کمیږي نه ولی ځکه چې هغه ټول ایمانیات مونږ ته معلوم دي یو دا مسله شو دویم تاسو مفتی صاحب ته په دې مثال کې دا فرمایل چې دا بجلی تارونو کې دا بجلی کمیږي دا د تارونو کموالی د وجنه نو دا د تارونو کموالی د وجنه نه وي چې کله د بجلی تارونو کې دوه تارونه وي یخ او ګرم دي کې چې هر یو نوي بجلی بالکل اړو بلیږي نه او تاسو د خبري جواب دا دی چې دا بجلی رڼا کمیږي او زیاتیږي دا د لوډ شیډینګ د وجنه نه دا جوابات مفتی صاحب تاسو ته علمي انداز کې وکړو زه صرف عام فهم انداز کې تاسو ته کومه بل مفتی صاحب ته تاسو ویل چې دا ما سره کتاب شعب الایمان نه دی خو مفتی صاحب چې کم جواب تاسو ته وکړله بهشک تاسو سره کتاب شعب الایمان نو لیکن دا کم روایت چې تاسو ویل دا روایت او سندونه هم د حق شعب الایمان ولو کم چې منقطع او ضعیف احادیث دي بل چې کوم دا تاسو ویل چې داسې خو نشي کېدلی شي چې یو شی موجود وي هغې کې څه کمی رانه شو هغه ضعیف شي ولې نشي کېدلی اوس زه هم انسان یم تاسو هم انسان یې په انساني اندامو کې ما او تاسو برابر دوه لاسونه دوه سترګې لیکن ستاسو قوت به کېدای شي زما د قوت نه زیات وي دغه شان دی اوس تاسو 50 سال عمر کې ستاسو قوت زیات شي 50 سال بعد ستاسو د قوت بیا کمزور شي نو تاسو کې زیادت او نقصان راځي شیخ صاحب ستاسو اندامونه ختميږي او زیاتیږي نه بلکې شی واحد وي خو ضعف پکې راځي بل د بخاری شریف او مسلم شریف چې کوم روایت دي دا خبر دي حکم نه دی خبر په معنا دي سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعات نقل کوي چې رسول الله مبارک دا فرمایل او تاسو دې کې آخري خبره تاسو چې د ابن مسعود رضی الله عنه کوم خبره شي کوي کنه چې هغه رسول الله مبارک علیه السلام ته فرمایل چې ماته دعا وکړه چې ایمان می زیات شي دسی و شیخ صاحب مونږه قایل یو چې صحابه کرامو په دور کې وਹੀ اختتام نه وشوي نوی احکامات راتلل نوی حکمونه راتلل هغه ټیم کې خو د ایمان او زیادتو کې څه اختلاف نشته کنه زمونږ استاد باس وسته او بل تاسو چې د ابوبکر او د عمر سیب ایمان او زمونږ یو شان دي بالکل یو شان دي په مرتبه د ایمان کې لکه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی په کم اشیاء باندې چې د صحابه کرامو ایمانو په اق اشیاء باندې زمون هم ایمان دي په دې مرتبه کې زمونږ او د صحابه کرامو ایمان یو شانت دي ها کیفیت د ایمان چې هغه ایمانی حرارت ډیر زیاتو قوت ډیر زیاتو اعمال ډیر زیاتو د دې مونږ قایل یو چې کیفیت او قوت دا خو زیاتیږي البته کمیت خو نه زیاتیږي کنه نو دا یو څو جوابات ما تاسو ته وکړله نو بد ونه غړي استاد مشران خپل دوړو کې بل مشوره وکړي